أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستاسو روان دي قرآن درس ترتیبوار شروع دي. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون الا الله. منگا د بنی اسرائیلنا عهد و پیمان واغش چې تاسو د الله نه علاوه د بل چا عبادت مکوئ، شرک مکوئ، توحید باندې راشه. چې شرک راځي نوې نوې فرقې جوړیږي، چې بدعت راځي نوې جماعتونه جوړیږي، سکول آف تھاټس. که توحید سنت باندې رالو اختلاف ختم، ټول کار شرک او بدعت خرابوي. ډېر فرقې دي، ډېر جماعتونه دي، ډېر خلک دي، ډېر مولیان دي، چا پسې لړ شو؟ څوک شرک نه کوي، بدعت نه کوي، هغې پسې لړ شي. که شرک وي د نبي علیه السلام شفاعت نه ملاوي، که بدعت وي د نبي علیه السلام د لاس حوض کوثر نه ملاویږي. بخاري شریف: ان لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة من لا يشرك بالله شيئا رواه البخاري او كما قال. شرک ندانو ساته. رستنی درس کې شرک بالکل واضح شو. بدعت باره کې ما کتاب هم لیکل ده او بدعت باره کې بیانات هم اردو او پښتو کې کتاب نو غواړي. 0311440006. لا تعبدون الا الله. دا عهد و پیمان بنی اسرائیل سره مو، نو دا موږ سره هم دی چې شرک به نه کوو. هغې ځکه غرق شو چې شرک مبتلا شو. وبالوالدین احسانا. والدین سره احسان کوئ. قل لعاصي الوالدین، د والدینو نافرمان ته ووایه افعل ما شئت، څومره چې نیک اعمال کې کوه، فإن مصيرك إلى النار. که تهجد کې جهنم ته وځې، ستا نه مور پلار خفه دي. مور پلار مه خفه کوئ. که په ناجایزه ده نه خفئ، عالم سره مشوره وکړئ چې زما نه دا والدین ټیک خفه دي، که غلط نو بیا خیر دی. فإنه كان للأوابین غفور رحیم. که سړی ټیک وي والدین ته په ناحقه خفئ، نو الله وی خیر دی، بیا هم رضا کوي. والدین، استاد، مشر رور، ټیچر، مرشد، دې سره به ضابطې سره نه چلېږي. پرنسپل، ضابطه، اصول نه، اخلاق، ایټیکیټس، داسې به چلېږي. مور پلار که هر څنګه دې موږ سره ښه یو، که هندو دی بوتانو عبادت نه واپس را روان دی، اوچته که پملې راوله. وإن جاهداك، که والدین کوشش وکړي چې مشرک شه او کافر شه، دا یې خبره ومنه. لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق. چې کوم دی د الله نافرماني، بیا به د مخلوق نه منې. چاهے ښځه وي تا ته چې دا غلط کار وکړه، دا ګناه کار وکړه، ږیره وخوروه، او زه به شرعي پرده نه کوم، د هغې منښته نشته. والدین درته ګناه اډر درکړي، به نه منې. لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق. دا حدیث دی المصنف. والدین منه خفه کوي. که ستا نه والدین خفه دي، ستا جن، اولاد، عزت، عظمت، تفوق، برتری، عدد، عدت، تیاری، معاملات، اس کی وجہ برکت نہیں. زما والد صاحب فرمایل چې والدین کله بوډاګان شي، دی ښځو پسې منډې وي او مور پلار سره نه کیني، وي دا بوډاګان شو، هغې ناسته غواړي. خپل والدین سره کېناستل سهار او ماښام یو ګنټه، دا یو اهم کار دی او خلک یې نه مني، نه محسوسوي. سایکالوجي، نفسیات، بس ښځې پسې منډه کي، بچو پسې منډه کي. مور پلار سهار او ماښام کېنه،
سر ولا مالش کوه، خپې ولا چاپی کوه، ماهانه خرچه ورکوه. دې څه خرچه ده ورکوه. دوی ودروړه، هر یو ځای ولا خرچه مقرر کړئ، ای خوشحاله ساتئ، پرسکونی ساتئ. د هغې خدمت په تاسو واجب دی. حضرت مولانا قاری سعید الرحمن صاحب فرمایي زموږ کلي کې وي یو کس خپل پلار وهه او ټکه ووی او یو ځای پورې ورسو، هلته کوی و. وی بس بچې بس ما هم دې ځای پورې پلار ټکولی و. بل والدین د وجې هم بچو باندې اثرات کیږي. نو والدین هم ګناهونه مه کوئ، پریشانۍ د ګناهونو وجې راځي. نو خپلو ګناهونه هم د هغې نه توبه وباسئ، ځان ټیک کړئ. والدین خو تاسو خپل والدینو سره مینه، محبت، واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه، پیار او محبت. او ولا تقل لهما اف. نور خبرې ډېرې دي، اف ورته مه کوئ. نو پلار ته وایي دا کار وکړه، ورشه هلته ورشه. یو خو تاسو دا تا ګناه کبیره وکړه، یو خو تاسو موږ کې دا غلطۍ شته، ځان ټیک کړئ. یو پلار ته ماشوم زوی ووایي دا څه دي ابوجي؟ وي دا کارغه دی. بیا ورته ووایي وي بچې دا کارغه دی. بیا ورته ووایي وي دا بچې کارغه دی. بیا ورته ووایي دا څه دي؟ وي بچې دا کارغه دی که نه. هغه محبت بړاوېده. هغه ډایري کې ولیکل. بوډاګان پلار هم ډېر دي پوهېږي خو کش نه کوي. هغه ولیکل چې فلاني موقع کې تا مانه 11 پرې تپوس وکړه دا څه دي؟ ما ته ووایي محبت بړاوېده، الفاظ د محبت. وی بچی دا څه دي؟ 80 کاله عمر و. وی ابو یہ کار ہے. وی داجی دا موټر دی. بیا ورته دا څه دي بچی؟ وی دا موټر دی. داجی ته کټ کړ. بیا ورته بچی دا څه دي؟ لږ سات پس وی موټر دی. وی بچی دا وی موټر دی که نه؟ نو څو پرې تپوس کوي؟ نو پلار ورته تا 11 پرې تپوس کوو، ما سره مینه کوله، اوس ته مړ کېږي. دا مونږ کوو، غلطۍ مونږ کې شته. والدینو سره احسان، وبالوالدین احسانا وذي القربى. رشتهدارانو سره ښه تعلق څه ته وایي؟ مونږ بې پردګي کوو. هلکان او جینکۍ یو ځای ناست دي، تره ماماګان لوڼه خویندې او بس ګپونه لګوي. دا بې پردګي ده، دا ګناه ده. کزن نه پرده ده. پوپی ذات، خاله ذات، مامو ذات، چچا ذات، چچی ذات دې نه پرده ده. اختلاف نشته. پخوا په پښتو کې وی فلانې ملی دی، دا یو کنزل دی پښتو کې. ښه سره ناست دي، خاندي، خندا بړاکا کوي. اوس هر یو ملی دی. ښځې به بېل کښېني، سړي به بېل کښېني. سړي به بیټک کې حجره کې کښېني، ښځې به خپل طرف ته کښېني. زما خورایې دی، رواره دی، زما د ښځې اسم نه دی. اب جدائی دې سره ډېر نقصانات کېږي. پرده کوئ. که لرې تاسو اوسېږئ او ستاسو رواره راغی، ستاسو خورۍ راغی، اعلی هوټل کې کمره یا کرایې کور کې وساتئ او خپلې بیبي سره یې مه ساتئ. د مامینو چاچي نه پرده ده. ډېر نقصانات دې کې شوي. ته سعودي کې کره خورایې دی یا رواره دی، دا ډېره خطرناکه خبره ده. شریک پرده وکړئ، هېڅ مسله به نه. تمام محترمو خفه کېږئ مه. رشتهداري پالل دې ته وایي چې هغې سره مینه، محبت، هغې له دعا، غم خوشحالۍ کې شرکت، په غم یې خفه کېدل، په خوشحالۍ خوشحالېدل، زکات، خیرات، صدقات لومبې به رور خور له ورکوې. زکات په لومبې رور له ورکوې، خور له ورکوې. ورته ویل ضروري نه دي، قسطوار هم ورکولی شي. رور خور تر ما ماسخر خواښئ. دا دي رشتهداري پالل. مونږ خو بې پردګي کوو، ګناهونه کوو، خدای پاک خفه کوو. والیتامه لا یتم بعد البلوغ. چې سړی بالغ شي بیا یتیمینی نابالغۍ کې هغې سره امداد، مینه، محبت. د یتیم په سر لاس راښکې چې څونه ښکته ویښتې دونه تا ته نیکۍ میلاو شوه. والمساکین، مسکین، غریب، خوار، سپک مه ګڼئ. دا خبره اورئ. مینه ورسره کوئ، محبت ورسره کوئ. وقولوا للناس حسنا. خلکو سره پیار او محبت سره خبرې کوئ. غصه، جنگ جګړه، ترشرویي، کنزل، تنقید دا مه کوئ.
الله دې مالا او تاسو له پدې د عمل توفیق نصیب وګرځي. پیار او محبت، اخلاق، کردار، اټیکیټس دا کوي. واقیموا الصلاة وآتوا الزکات، مس قائموي. اولاد د وو کالی مز حکم ورکړي، لسو کالی مز نه کوي نو وی وه، او چې لسو کالو شي بسترې ولا جدا کې، او چې بالغ شي واده ولا وکړي. واده کې سستی مکوي، ساده واده کوي. ان اعظم النکاح برکتا ایسرها مؤونه، خرچی کمی هغه واده کې برکت دی. او موږ 15 وخته جماعت سره کور کې او د سار موږ کې وسوستی نه کې، وختي او پاسه کور کې برکتی، ارزه کې برکتی. چې نور راخیږي او ته د پروت رزق کې برکت ختمي. زما محترم، وآتوا الزکات، زکات ورکه. ونیمه توله سرزر 2 نیمه توله سپینزر یا 70,000 روپے تاسو روي 2021 ته نو بیا زکات ورکه. چاله ورکه ته مې وې اتو کسان زکات نشي ورکول. سید مالدار ته چې اچانه پیدا استانه چې څوک پیدا دي، ماشوم له کافر له خزه خاوند له خاوند خدای زکات نشي ورکول، باکر چاله ورکول شي. ثم تولیتم، بیا تاسو مخ وګرځو الا قليلا منکم، سلک کسان پاتې شو. وانتم معرضون، او حال دا چې تاسو اعراض کوونکي وې. اے بنی اسرائیلو، تاسو په دې خبرو عمل نه کړ، او موږ له پکار چې په دې خبرو عمل وکړو. اللہ رب العزت په قرآن کې 10 سپارے نازل کړي، 30 پاروں میں سے 27 پاروں میں یہودیوں کے 41 گناہوں کا تذکرہ ہے. ان سے ہم نے بھی بچنا ہے، داغه نو موږ هم ځان بچ کوو. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. دا درس زنګ په یوټیوب باندې موجود دی، ټول د قرآن ترتیبوار درس. مخکنی درسونه مو اوره او رستنی مو اوره، او شروع درسونو کې علمی خبرې دغه مو اوره. الله دې متسمه نصیب وکړي.